ګرانو کتونکو آفتاب احمد خان شیرپور سره به خبرې کوو دغه 2007 کې چې کومه بمي چودنه شوې وه هغې کې د اویا پورې زیات کسان شهیدان شوي وو. نن په هغه موقع باندې یو تقریب وشو، خبرې اترې به کوو. شیرپور خان تاسو تقریر هم وکړو. یو خو دغه امریکې چې کومه بیانیه ده د میزایل حوالې سره کنه سر نه پلي زما په خیال دا ډېر د افسوس خبره ده چې په داسې وخت کې چې د دې ضرورت نو دا کوم پابندي چې لګولې ده د دې زنیم پیجې څه مقاصد وو او دا خو ضرور ده چې دې خطې کې به د امن توازن چې دی او د کم دلته چې کوم صورتحال دی هغې کې به ضرور فرق راځي او دا موږ ته قابل قبول نه دی. دا ویل چې دا میزایل چې دی دا به امریکې پورې هغه کوي دا خو عجیبه غوندې خبره ده چې دوی دومره هغه شوي دي چې بهی اوسه پورې خو پاکستان د دوی په هغې کې ملګرو د وار ان ټیرر کې او ورسره شانه بشانه دوی به همیشه تعریف کا اوس دا دې ته خبره راغله چې بهی مونږه تاسو باندې پابندي لګو نو آیا دا د هندوستان طرف ته راتله هغه چې هغه طرف ته هغه کول او هغوی له تعاون ورکول هغې دپاره دا هغه لګېدلې پابندي خو دې کې زما په خیال زموږ حکومت هم پکار دي چې یو ډېر مؤثر طریقې سره اقدامات واخلي. دا زموږ د قوم د قوم مشکلات او د قوم چې کوم زموږ نظریه ده د هغې خلاف یو لوی مهم دی او دې کې پکار دا دی چې زموږ وفاقي حکومت په دې کې خپل یو ښه مؤثر کردار ادا کړي. شیرپور خان سبا بیا روز ورکړه سیول نافرمانه مسافر دوی چې پیسې مرا لګا یوټیلیټي بل مداخله او مخکې داسې یو اعلان کړو د خپل رخایه د خپل مفاد لپاره د مل سره اي مل دښمنی نه برخه مذاکراتو پیشکش کیږي. نو یو خدا چې مذاکرات او دمکیانه یا نافرمانی دا دواړه په یو وخت کې نشي چلیدي. خو دوی د مذاکراتو واقعي هغه خواهشمند دي موږ هم دا غواړو چې مذاکرات وشي خو په دې طریقې سره نه چې ته دمکیم ورکې او چې ما سره مذاکرات وکړه او کو نه کوي نو زه دا کوم د سیول نافرمانی کوم نو دا صحیح طریقه نه ده. دې نه مخکې چې دوی سیول نافرمانه هغه کال ورکړو هغه ناکامیاب شو او اوس هم ناکامیاب کیږي. خو صرف دې لپاره چې زمونږ لیډر هغه په خپل وایي چې بھائی زما رهایی لپاره دا جدوجہد وکړي نو دا زما په خیال مناسب نه ده. زه دې وخت کې کو سپیکر په هغې کې کمرې کې د مذاکراتو یو سلسله شروع کېدو واله ده نو پکار دا چې هغې ته هغه کې توجه ورکړي او د ملک سیاست کوي نو پارلماني سیاست او پرامن سیاست دا غوي حق ته او هغه لپاره پکار دی چې دوی هلې سره وکړي. صبح جی څنګه تاسو د شګرګیا شکار د جی نازک سردخان له پوتوم کېږي مرکز ولې جی جوائنٹ سیشن یا اي پي سي جی د حواله سره نه راغواړي او پکار دی چې اي پي سي راغوښته و دا مونږ خو دلته چې کومه اي پي سي راغوښته و دا خو د دې ټولو مشترکه د پاټو یو هغه امونږ به چې په دې صوبایي حکومت باندې لکه د دباو راشي چې دوی خپل کم د دوی چې فرایض دي چې هغه باندې عمل وکړي او مرکز له پکار دی چې جوائنٹ سیشن په وروړي په دې باندې اي پي سي وروړي دا ډېر سنگینه معاملې ده هغه ته نه ښکاري او مونږ خو دلته محسوس کوو او دا روستر د کو دې کې اضافه شو نو د دې حالات په ډېر سنگینی او دا صوبه خو رستو پاتې شو ډېر کو دهشتګردي نه د صوبه کې ترقی نشي کېږي په پورا ملک کې ترقی نشي کېږي. دا اوس دا شانګلې کې چې ابل ورځو شانګلا او بیشام کې د ما په خیال 15 کیلومتر فرق دی. ابل در بیشام کې شو
او کو په دغه کې اچ باندې یو بل خدا نه خاص هغه وشو هغه سره دغه اثرات وا ډېر سنگینی ځکه چې چین اوسم ډېر هغه کې دی هغه تشویش کړي چې دلته پاکستان کې وی هغه خبره چې په زمونږ په افریقا کې التمونږ هغه کو انویسټمنٹ کو په هر ځای کې کو یو ځنا منتداغه اداغه ځنا د باډیز نه راغلي سوای د پاکستان او نو دوی ولا ثبوت ورکړي چې بيد د پشاسو کی نو د هغه چې د لګ خیال کول پکار دی او دا یو ډیره سنگینه مسله ده او زمونږ د آبادی لپاره د ملک استحکام راوستو لپاره او د زمونږ اکانومي چې دا هغه چې بهتره طرف ته لاړ شي ناګه لپاره دا عوامل چې په دې باندې کار وشي اشرفو خندا خیرنه پښتنه پکو چې کم اسلام آباد ته دی په 24 25 26 باندې لاړه کارکونان هلته په وجل الته جو بلوم کړل دی وخت په عدالتونو کې در په در دي قومي وطن پټه آی په دې کې خپل کردار ادا کوي چې پښتانه دي ګیر دي هغه بالکل په ځای باندې پریخي دي او بیا یو فیک نیوز دغه کېږي چې دورم له شو د سرګر د جې له کوي په انټیریور باندې دا رضا لوګو چر دا قتل دی کړي دی بل خو انټیریور منسټر کړو دی ولا پروتوکول ورکړ دی د په کوم ځای تاسو فیض محمد خان دا ما په خیال یو خدا چې اوسه پورې د دوی هغه بیاناتو کې تضاد دی یو لیډر براشي ناغه وو چې سل هغه شوی دي شهیدان شوی دي بل وې 200 شوی دي سوکسوي دا اول خو دوی دا د صحیح هغه یو دغه شهادت ته الته پیش کی چې بای دا هغه شوی دی په کار دا چې د خلاف دوی سره هغه شهادت دلته کیسونه ريجستره کړوي هغه اوسر په الته کو پوسټ مارټم نشو دلته کو پوسټ مارټم کې دی شو کنه دلته به پوسټ مارټم کړو هغه نه پس په مخامخ پر راغل او کیس په هغه شانتي ريجستره کړو خو دوی هغه لوبي کې په دې باندې فیک نیوز طرف ته ځي چې به غلطه خبره کوي هغه به راست ورته هم دغه خبره کوي هغه به خلک هغه ومني نو پتا غلي اثر خو زمونږ خو همدردی وسره دي چې کم التا کو پاغ ورځ باندې شهیدان شوی دي زمونږ هغه سره همدردی ده د خاندان سره همدردی ده او چې حکم التا یو مقصد د پاره دی بوتلو هغه جیل کې دی او دیو سره هغه نه کین موږ هم دا غوډه لپاره आवाज وشو چې بس ډېر وشو په کار دی چې اوس ریپری دی او دلته چې کوم یو طرف ته خو په انټیریور منسټر باندې الزام لګي او بل طرف ته هغه پروتوکول ورکړي او دا سه پروتوکول چې زما په خیال دین مخکې بل چاته دا سه پروتوکول دی نه ورکړ چې کوم طریقې سره